بیا درې قسمه دعاګانې داسې دي چې موږ دعا غواړو د الله نه. درې قسمه دعا داسې ده چې هغه ډایرکټ په ډایرکټ قبلیږي. زما محترمو د انسان د خولې نه نه اوتې الفاظ نه اوته بیا ډایرکټ په ګوره پرختو رب په عمل کړي هغه دعا زمون قبليږي. د دریو کسانو دعا قبليږي. د ټولو نه مخکې د کوم انسان چې دعا قبليږي رد کیږي نه په هغه کې د ټولو نه مخکې روزدار انسان دی چې روزه ونیسي. ځکه روزه ونیسي د ځان بند کړی دی د خدای حلال شی په ځان باندې بند کړی دی. په ځان دنیا کې ښځه الله ستا دپاره حلاله کړی د په ځان باندې بند کړی دی. سکاک په تا باندې حلال دی ځان باندې دی بند کړی دی. څه دپاره؟ فقط د یو او روزه داسې عبادت دی زما محترمو چې هیڅ چاته پته نه لګېږي. مونځ خو ته ودرېږه خلک وایي چې مونځ یې وکړه لیکن روزه داسې شی دی چې دې کې ریا نشته. ځکه تا ته الله ته پته ده که ته په پټه اوبه وڅکې نو چاته خو پته نه لګېږي لیکن ستا عقد او ایمان دا دی ربه ستا د رضا دپاره مې د خوراک نه سکاک نه د لذت نه ګویا د ښځې نه د بچو د محبت نه ځان بند کړی دی ستا د رضا دپاره. زما محترمو دغه سړی چې دعا وکړي د خولې نه دعا وځي الله وایي ډایرکټ ما ته را رسېږي او زه یې قبلوم. زما محترم د ټول نه مخکې د روژهدار دعا ده. او موسی علیه السلام چې به کله کوی تور ته روجه نیولې و نو مسواک یې وو رب له ورغې الله ورته وی موسی ګویا کتاب چې میلاوې ده موسی ستا د خولې نه خوشبویي یو قسم راتله هغه خوشبویي تا ختمه کړې ده. وی رب ته وی الله چې راتلم ما وی ستا دیدار کوم تاسو سره خبرې کوم ما وی چې ته د خولې نه بدبویي چې خوله مې پاکوي ربه ما ته رب ووی چې ستا په خوله کې د روژې کومه خوشبویي وه هغه خوشبویي ماله پکار ده. لاړ شه بیا لاړ شه روژه ونیسه چې خوشبویي شروع شي او مسواک ونوی ډایرکټ زما درته را رسو ځان. زما محترم پته ولګېده د روژهدار انسان دعا ډایرکټ قبلیږي. زما محترمو دی کې وخت نه یو خو فرق داري چې تا روژه نیولې ده صرف دا نه چې ځان دې د خوراک سکاک نه بند کړی دی ځان دې د غلطو نه بند کړی دی ځان دې د دوکو د مسلمان نه بند کړی دی ځان دې د غیبتو نه بند کړی دی ځان دې د دروغو نه بند کړی دی. هسې نه نیولې د روژه ده او برپور دروغ وی نو څه د خیال د روژه دې قبلیږي؟ نیولې د روژه ده برپور بل مسلمان نه کمیس او پرتګو باسې شرمې یاره جي پلان کې ځای کې مې ولیده جي تا نیولې روژه ده او شرمې بل مسلمان نو څه د خیال دی غیبت ته شروع کړی دی نو دا روژه به قبوله شي؟ قبلیږي نه. چې روژه نه قبلیږي نو دعا نه قبلیږي. زما محترم د روژه خو ګوره مونږ د روژې نوم اورېدلی دی مونږ وایو روژه څه ته ویل کېږي هلکه اوس را روانم ده انشاءالله الرحمن مبارکه میاشت ده روژه مونږ دې ته وایو بهی چې ځان د خوراک سکاک او د ښځې نه بند کا دې ته روژه وایو. نور مونږ د روژه په معنی باندې پوهېږو نه چې روژه څه ته وایي. زما محترم بار ښه برپور کنځل هم کوو په روژه کې غیبت هم کوو دروغ هم وایو دوکې هم کوو. زما محترمو ویم روژه مې نیولې ده زه ویم راشه ما نه تپوس وکړه روژه دې قبلیږي نه. ته غیبت کې د مسلمان د کمیس پرتګ ویسته د مسلمان د خپل مړ ورور غوښې خورې نیولې د روژه ده دا روژه قبلیږي؟ بیا چې ته وایې چې ما روژه ده. بله خبره کوم بعضې خلک جي په روژو کې لډوګانې کوي ولې جي یاره جي دا ټیم پې پاس کومه ته په لډوګانو ټیم پاس کوې اوس دا کریم بورډ یې راوړي څه کې یاره جي ټیم پاس کومه ګیمونو ته ویډیو گیم ته رواني څه کې یاره لږ ساعت به پاس کومه سنوکر گیم یې ډاونلوډ کړی دی هغه کې ولې یاره جي وخت پاس کوم. زه وایم راشه وخت په جومات کې پاس کا تا سره چې دا موبایل شته په دې موبایل کې چې سنوکر گیم راځي په دې کې گیمونه راځي ټیک ټاکونه راځي په دې کې ویډیوګانې ته ګورې په دې کې قرآن هم راځي قرآن پکې ولې نه ګورې قرآن سره ولې ستا نه لګي ته قرآن باندې ولې وخت نه پاس کې په مخ ته ځمکه چې لذت میلاویږي. زما محترمو وخت پې پاس کېږي په قرآن باندې پاس کېږي. تا دا سوچ کړی دی خو الله دې معافي وکړي تا چې ته قرآن لذت د قرآن لذت ته کتلی نه دی چې زه ویم دا قرآن چې دی اکثر خبره کوم دا قرآن نه دی بار بار ویم دا قرآن نه دی دا زما د رب سره ډایرکټ بلا واسطه کنټیکټ دی. زما محترمو نبی علیہ السلام فرمای اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. یو انسان وی دنیا کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه 99 بار د رب دیدار کړو وی چې په سلمه پیره تپوس کوم په سلمه پیره به الله نه تپوس کوم چې الله ډایرکټ کنټیکټ بتا سره څنګه کوم په سلمه پیره چې دیدار د رب وشو تپوس یې ته وکړو الله زموستا بغیر د خوب نه
ډایرکټ کنټیکټ بسنګ جنگيږي زما رب ورته او فرمایل قران لونه دا ډایرکټ کنټیکټ د ما په دنیا کې دا سوچ کړی دی چرته چې زما درب سره ډایرکټ خبرې کول دا قران لوستل ته قران لولې نه ته د موبایل نه فرصت نه ملاوي تخته دې پیدا کړی دا تخته خو دنیا کې هر چا سره تا کور کې خزل ور کړی دا تا کور کې بچی له ور کړی دا ستا بچی د قران نه لره دې زما محترمو ستا کور د قران نه لره دې په کور کې هاغه برکات نشتا کم چې په پتا کتاب کې ښکارا کېدو ته د کتاب نه لره زما رب اعلان وکړ ته زما د خبرونه د بیزاره اعلان کړی دی زه رب ستاسو د بندګانو نه د بیزاره اعلان کوم زما محترمو دا سوچ کړی دی ته خو به وایې مړه قرآن د کور کې ایښی دی کتاب دی لیکن د دې د قدر او د منزلت مړه تاسو ته پته نشته تا ته د قرآن د منزلت پته نشته خبره مې دې پورې کوله چې د دریو کسانو چې دعا قبلېږي ډایرکټ قبلېږي ټایم پکې نه لګېږي په هغې کې د ټولو نه مخکې روجهدار ما درته وویې روجهدار کومه روجه به نیسي د روجې تعریف مې درته وکړه چې روجه فقط سکاک بندېدو ته خوراک بندېدو ته او د ښځې نه ځان بندېدو ته نه وي مطلقې ګناه نه به ځان بند کې دې ته روجه وي د ما محترمو یو دویم نمبر چې د انسان دعا قبلېږي هلکه د هغه دعا نه رد کېږي د هغه انسان په کوم انسان چې په مخ ته ځمکه ظلم وشي د ما محترم ظلم پې وشو او د زړه نه آه ووته یا دغه ټایم کې مظلوم د انسان بېوسه دی ډېر بېوسه دی حتی الامکان ظلم پې وشو اوس که موږ تاسو ګورو تاسو ټول ګورئ مظلومان یو موږ ټول مظلومان یو د حکومت د طرفه چې دا کوم ظلم په موږ شروع دی موږ ټول مظلومان یو قسم دی دا ټایم کې وغواړئ دعاګانې ډایرکټ قبلېږي زما تاسو ته د خبره د ایاک نعبد و ایاک نستعین کوم مو تا په دې دوکه شو جي زه په ظاهري پټکي دوکه شوم زه په ظاهري تسبو دوکه شوم زه په دې دوکه شم چې خپې بلې خپې په بیت الله کې ګرځېدلې دی زه وایم په بیت الله کې که خپې بلې خپې ګرځېدل بزرګي ده راشه ابوجهل به پکې بربن ګرځېده ته د دې نه خبرې ته دې ته زبرګي وې ابوجهل په بیت الله کې دننه پیدا شوی دی دې ته زبرګي وې موږ وایو چې زبرګي ده راشه د زبرګۍ تعریف مسلمانانو سره حتی الامکان ظلم شروع دی موږ ټول مظلومان یو وګوره حتی الامکان جومات یې پرې نه ښوده د الله کور یې پرې نه ښوده د ما محترم تاسو ته په جومات پسې ټیکسونه راځي دا خو زما د رب کور دی دا خو د مسلمانو عبادت خانه ده نن په عبادت خانې پسې بھرپور ټلویزیون د وی سی آر د انټرنیټ د دنیا ټیکسونه د الله په کور پسې راځي زه وایم دا ټیکس په جومات پسې نه دی ډایرکټ په رب پسې ټیکس دی د ما محترم زه ګوره سیاست والا بنده نه یم بار بار تاسو ته اکثر نه په سیاست باندې پوهېږم نه مې د یوې پارټۍ سره وابستګي شته خو انسان دی چې ډېر ظلم وشي ډېر تنګ با ډېر خلک راشي یاره جي ډېره مجبوري ډېر ظلم را سره کېږي جي بچي مې غریبانان دي موږ له راځي مولیانو له راځي پته لګي ما خو الحمدلله الله بھرپور رزق راکوي داسې رزق راکوي چې په مخ ته ځمکه نوابان هغه رزق نه خوري د الله فضل دی د خپل ځان خبره نه کوم د ستاسو د مظلومانو بلکې د تمام انسانیت په پاکستان کې د مظلومانو خبره کوم چې نن ګوره پاکستان مظلوم قوم دی که دعا وغواړي ډایرکټ قبلېږي زما محترم ما ووی د دریو کسانو دعاګانې ډایرکټ قبلېږي په هغې کې د ټولو نه مخکې چې دعا قبلېږي د روجهدار د روجې تعریف مې وکړ دویم نمبر چې دعا قبلېږي ډایرکټ د مظلوم سړي دعا قبلېږي چې ظلم پې وشي زما محترم او په دریم کرت چې د کوم انسان دعا په کثرت سره ډایرکټ قبلېږي هغه د هغه انسان دی چې د بل مسلمان په خیرخواهۍ او فکر کې ګرځي چې د مسلمان ته خیر څنګه ورسوم د سره امداد څنګه وکم دا مسلمان دی چې دعا وکړي دا دعا ډایرکټ قبلېږي یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات